یو انسان ذبح کوله نو چې کله ذبح وشوه خېټه اوسیرلې شوه د هغې نه پس نو په هغې کې یو بچی راووتو خېټه کې. اوس د دې بچي څه حکم دی؟ د دې غوښه خوړل جایز دی او که نه؟ نو دې کې خو د علماو اختلاف شته په دې مسله کې، خو مفتابهي قول دا دی، راجح قول دا دی، خو چېرته دا بچی ژوندی راوتې و د مور د خېټې نه نو په ده باندې دې چاړه راکاږي، ذبح دې کي، د ده هم خوړل جایز دی، بس دا به هم د قربانۍ یو حصه شي. او که دا مړ راووتو د مور په خېټه کې مړ شوی د مور د ذبح نه پس دا په خېټه کې مړ شو، بیا هغوی ته دریافت شو، نو اوس د دغې بچي غوښه خوړل جایز نه دی، دا مردار شوی دی. پنځمه مسله، یو انسان د میت د طرف نه قرباني کوي، والد صاحب وفات شوی دی، والده وفات شوی ده، نیا